ټولو نه اول خو ستاسو حمزه صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې مالو وخت راکړ خپلو ملګرو سره مخامخ کړم. د تعارف په حوالې دا چې زما نوم تاج بهادر دی او قلمي نوم تاج بهادر تاج استعمالوم او شعر او ادب سره تعلق لرم. زه روبۍ کلي سره مې تعلق دی او زما والد فهیم سرحدي صاحب هغه خپل هم د ضلع صوابۍ او نامتو ادیب و. دلته نه به د تنظیم په نوم باندې یو رساله 15 سطنۍ چې کوم دی نو هغه به هغه یې ایستله. او زه روبۍ کلی د شعر او ادب په حوالې سره د مخکې نه چې کوم دی نو ډېر ښه ښه نومونه لري. نو په دغه حوالې زما ولې چې کور کې خپل ماحول هم د شعر او د ادب جوړو. والد صاحب زما خپل ادیب و نو د هغې د وجې چې کوم دی نو د ژبې ته او ادب ته چې کوم دی نو زه نږدې شوم او دا سلسله د خیر سره روانه شوه خدای په فضل سره. تاسو دا ابتدا په کوم عمر کې کړې وه؟ د دې دپاره څه وجه جوړه شوه، څه باعث جوړ شو؟ د شاعرۍ آغاز چې کوم دی نو د هغه یو حادثاتي نوعیت و. زما والد صاحب زه په هغه ټایم کې اووم کلاس کې وم. دا د 1995 1995 خبره ده چې د هغې وفات شو، وصال وشو. د هغې نه پس چې کله جنازه وشوله زه رالم د هغې رایټنګ ټیبل باندې کېناستم او زه اووم کلاس کې یو ماشوم به څه ذهن کې وي بهرحال خو ما چې څه مصري ولیکئ نو هغه ما د والد صاحب په یاد ولیکلې. بیا دغسې پرله پسې څه 20-21 نظمونه ما ولیکل خو زه نه پوهېدم چې دا شاعري ده یا څه دي که نه. بهرحال هغه ماحول هغې اثر کې ما هغه څه لیکل نو هغه موضوعات زما ټول د والد صاحب نه چاپېره بل موضوع ما څه کوه نه. لومبۍ شاعري تاسو دغه ځای کې دغه ځای نه زما یو حادثاتي آغاز و. دا بیا ورو ورو سفر کې استادان هم راته میلاو شول، خدای راته راکړل. هغې کې چې کوم دی نو شیرین یار یوسفزي صاحب و، سلطان فریدي صاحب و، عابد الله عابد صاحب و. دوی زما ډېره د شاعرۍ په حواله ډېره روزنه کړې ده. ښه صحیح دی. د دې ستاسو چې کوم میدان دی په دې کې جي د ټولو نه اهم لازمي څیزونه داسې کوم دي چې هغه د ادب دپاره د شاعرۍ دپاره لازمي دي؟ د ټولو نه اول څیز خو چې کوم دی نو هغه ژبه ده. ولې چې کله موږ یو بیان کوو څه خبره ولس ته رسول غواړو نو د هغې دپاره یو ژبه ضروري پکار ده چې د هغې کې موږ بیان وکړو. نو ټولو نه اول خو چې کومه ژبه کې زموږ د لیک اراده ده، د خپل خیال در باندې کولو اراده ده، نو په هغې ژبه باندې موږ له مکمل عبور پکار دی چې زموږ په هغې باندې کمانډ مکمل وي. د هغې الفاظ او ذخیره هر څه چې کوم دی نو موږ څخه موجود وي. نو لومبی څیز خو ژبه ده. د ژبې نه پس دویم څیز چې کوم دی نو بیا تحریر دی. نو تحریر بیا په دوه قسمه کې دی، یو په نثر کې دی یو په شعر کې دی. نو نثر چې کوم دی نو هغه عام لیک دی. هغه مطلب لکه یو عام انسان که څه خپل فکرونه یي، څه افکار یي، څه خیالات یي، نو هغه منظم طریقه په یو هغه باندې لیکلی شي. خو بقایا د شعر چې کوم حواله د شاعري نو شعر بیا د تحریر یو خاص قسم دی چې په هغې کې په اشارو کې، په کنایو کې او په وزن کې چې موزون کلامي هغې کې هغه بیان شي. نو دا ډېر پابند خیالونو سره او دغه سره چلیږي. بل د شعر چې کوم مزاج د بنیادي طور نو نثر هر څوک لیکلی شي او که کوشش وکړي نو هغه په هغې باندې کمانډ هم حاصلولی شي. خو شاعري چې کوم دی نو دا عطیه ده د خدای د طرفه. ټیک شه. او په دې کې چې کوم خیالونه بیا بیانېږي نو زمونږ چې اوس نن سبا په کوم ماحول کې مونږ اوسېږو، کومه شاعري مونږ اورو، زمونږ ډېره دلته کې صحابۍ هم ډکه د شاعرانو. نو شعر دپاره دا ضروري دی چې هغې کې نه صرف دا چې لفظونه تللي شوي وي بلکې دا هم ضروري ده چې په هغې کې خبره هم تللي شوي وي په ځای د دې چې لکه مونږ عام ظواهري حالات چې کوم دی نو هغه منظوم کړو نو هغه بیا د شعر د تعریف نه هغه لرې راځي. او دویم چې کوم شاعري مونږ ګورو که په هره ژبه کې دا که پښتو ده یا دلته کې پنجابي، سرایکي یا نورې کومې ژبې دي نو شعر چې کوم اعلی شعر دی هغه کومو خلکو څخه دی نو هغه ټول صوفیا دي. هغې خپل اظهار خپل بیان چې کوم کړی دی کوم واردات قلبي د هغې باندې وو نو د هغې اظهار چې کوم دی نو هغې د شعر په ژبه کې وړاندې کړی دی. خوشحال بابا هم وایي چې شعر کار یا د سالک یا د مالک دی. مطلب لکه دا د هر انسان د بیان ذریعه نه ده. څنګه چې نن سبا مونږ ګورو هر دویم دریم سړی چې ګټه اوچتوي نو سل پنځه شاعران پراته. خو د افسوس خبره دا ده چې په هغې کې د اخلاقیاتو چې کومه څیره مسخ کېږي نو هغه د شعر کم از کم هغې ته ویل چې کوم دی نو هغه قابل مذمت دي. دا تپوس ما دې دپاره وکړو چې لکه دې وخت کې شاعران ستاسو خبره چې هغه ډېر زیات تعداد کې دي
او هر ځای کې شاعران موجود دي او مشاعریم کیږي مجلسونه هم کیږي ولکه هغه اصل خبره چې کومه تاسو وکړه چې دا د صوفیاو کلام او دا ټول نه لومبي هغه استعمال هغه فائدې هغه موږ ته نه ښکاري د هغې وجه هم دغه ده چې لکه د اخلاقیاتو کمې دی تاسو چې څنګه خبره وکړه په دې ستاسو په دې شاعرۍ کې په دې کلام کې د ټولو نه زیات چې کومه موضوع ستاسو ډېره خوښه ده چې په هغې تاسو ډېر کار کړی دی ابتدا چې کله د شعر زما وشوله نو په هغې کې ولې چې عمر زما کم و زه اوبه هم کلاس کوم نو کوم څیزونه چې ما ته په ظاهره ښکارېدل نو ما به د هغې هغه اثر اخیستو او هغه به ما د لفظ په صورت کې د بیانولو کوشش کوو نو ابتدایي مشق چې کوم زما و نو هغه هم دغسې و چې کوم دا ظواهر ما ته څه ښکارېدل بیا ورو ورو ما ته الله تعالی داسې ملګري راکړل داسې استادان راکړل چې هغوی ته د ظاهري نظر سره سره د باطني نظر طرف ته هم ما لږه توجه راکړه نو چې بیا کله زه په هغه موضوع باندې لږ زما نظر ټیکاو شو نو زما په دې باندې طبیعت ورسېده چې بهی شعر چې کوم بنیادي دا دومره الله تعالی دا روزنه کوله د شعر د جوړولو نو د هغې د بیان ځای دا دی په ځای د دې چې موږ ظواهر کې چې څه دي هغه بیانوو نو بنیادي طور د باطني نو زما چې نه چې کله خپل نن سبا د کلام ته ګورم ستاسو مخې ته دا یو کتاب دی دا ټول د تفکر او در ګوهر دا یو وارداتي کتاب به ورته زه ووایم چې زه ناست وم او دا ما ته تقریبا میاشت په دې باندې لګېدلې ده منظوم کلام کې دی کې په معرفت نفس او معرفت الهي او داسې مختلف موضوعاتو باندې شاعري وه نو د شعر موضوع چې کوم دی نو هغه اول د ظاهر نه وه او اوس چې کله زه سوچ کوم د انسان چې کوم غور او فکر خپل څه نظري ټیک شو نو هغې باندې بیا د تجرباتي بنیاد سره شعر کې هغه بیانول نو ولې چې کوم څیزونه په نظر نه راځي نو د هغې اظهار ډېر زیات ګران دی لکه مثلا د نیت دی یا د حیا ده یا څه دا په ظاهره څه نه ښکاري خو د دې ظاهري دننه نه اندروني چې کوم بیا څه دغه دی نو هغه ستا په قلب وارد کېږي او بیا چې کله په قلب وارد شي او هغه کله په کلام په دغه کې راشي نو هغه اظهار د هغې غیب و اظهار چې کوم دی نو په څه ناسې صورت کې د اشارو او د کنایو په ژبه کې هغه راولي نو زیات تر موضوع چې د شعر دپاره کومه زما په نظر کې بهتره ده هر بل عالمان دي د شعر هر سړی به خپله رای لري خو زه وایم چې شعر چې کوم دی نو دا بنیادي طور باندې د صوفیاو میډیم دی د هغوی د اظهار ذرایع دي ولې چې په دې کې هغه خبره بیانېږي چې کومه په عام نثر کې نشي بیانېدی اگر چې د صوفیانه خیال بیان په شعر کې مکمل گرفت کې نشي راتلی هغه ان ایکسپلینیبل دي ان نشي ویلی هغه ناقابل بیان دي خو څه انډیکیټر څه اشارې چې کوم دی نو کاري ته هغه روان دي چې هغې نه پس هغه د غور او فکر یو سلسله هغه شروع شي دې نه تاسو کوم یو کلام یو غزل هغه اورېدونکو ته واوروئ دا کوم ستاسو ډېر محبوب وي خوښ وي کوم کلام خو ټول یو شاعر ته خپل ټول دغه وي بالکل زه به دې کې دا یو نظم دی دا به زه تاسو ته دا ورولو کوشش کوم دا یو حکایت دی سوره کهف کې الله تعالی بیان کړی دی چې هغې کې څه د عبرت او څه سبق ته په هغې کې نو اگر چې په دې صورت کې سوره کهف کې تاسو ته علم دی چې دوه درې حکایات داسې بیان شوي خو په هغې کې یو حکایت دی چې هغې کې د حقیقي ملکیت او د بادشاهت خبره شوې ده نو هغه نظم دی په نظم کې ما هغه پوره واقع چې کوم دی نو نظم کړی ده ما نو د نظم نوم دی حکایت له قرآن او په دې کې اصل کې معرفت نفس ته اشاره ده چې لکه خپل نفس چې کوم دی یا خپل نفس دی یا د رب حکم دی د دې طرف ته دوه خبرې دي پکې چې په قرآن کې رب ویل حکایت دی په قرآن کې رب ویل حکایت دی چې د کهف په صورت کې عبارت دی دې کې نښې نښانې د حقیقت دي بیان کړي و انسان ته چې قدرت دي بالکل یو بنده ته رب ورکړ ډېر دولت و چې ممتاز د دوو باغونو په نعمت و دغه فضل او ازمیخ د کردګار و دا بنده یې ډېر خوشحال په پیداوار و خپل کمال او خپل هنر یې دا ګڼلو ډېر یې فخر تفاخر په ځان لرلو هیڅ یې رب او مالک نه راتلو په خیال کې مبتلا په ډېر غرور و په دا حال کې یوه ورځ داخل چې دوست سره په باغ شو د غرور دیو یې قابض په دل دماغ شو و ملګري ته گویا په تکبر شو په خپل مال او په خپل باغ چې نظر شو
مال اولاد او په دولت لتانه ډیر یم په هر کار او معامله کې پوره سیر یم نه مې خیال دی چې قیامت به کله راشي یا دا دومره ښکلی باغ به مې تالاشي پس له مرګه که مقام چرته بلند وي هلته هم به مې قسمت لکه د کند وي دا ملګری هم ګویا شو په جواب کې ته انکار څنګه کوې د رب په باب کې چې جوړ کړې ته د خاورې او نطفې نه بیا یې جوړ ښکلی سړی کړې د جوسې نه زه خو وایم چې رب پروردګار دی لا شریک دی اختیارمند د کل اختیار دی تاله شکر ډیر په کار د په دې حال کې هیڅ ته برخه هیڅ نشته دې کمال کې که په مال او اولاد کم ښکارېږم تا ته دغه ورکړه د الله د کمه زیاته که یې وغواړي له تا به راکړي زیاته هره چار د هم د هغه یوه ذاته که رب وغواړي آفت په دې په باغ شي دا خوشحاله طبیعت په دې داغ داغ شي دا نهرونه چې جاری دي په دې باغ کې که یې ختم کړل بدل بشي پراخ کې چې په باغ او حال غذاب له اسمان شو چې کوم مال یې پې خرچ کړه او تاوان شو ډیر زهیر او ډیر خفا او پریشان شو بې وسي د ځانو د خپېمان شو هیڅ څوک نه و بې د رب ذوالجلاله چې سرښکته ورته ودرېد دا بدحاله دې کیسه کې ډېر حکمت او نصیحت دی یو الله د چې واړه بادشاهت دی سر کړه ښکته په سجده شه انا مړکه د قرآن له حکایته څه خو زده کړه بالکل جی دا دو کسانو چې کوم واقعه د سوره کهف کې دې کې بنیادی نقطه چې کومه زما مخې ته راله او ما د بیان کولو کوشش کول پای کې نو هغه دا و چې لکه مونږه له الله تعالی چې څومره سره کړي دي کور دی بار دی کاروبار دی روزګار دی نو دا مونږ خپل محنت او خپل مشقت ګڼو چې دا ګرځا زما په هغې حاصل دي او اگر چې دا ازمیښت د پروردګار دپاره چې دومره ښه حال کې موږ شکر وباسو او که تکبر ښکار کیږو نو دې کې یو انسان تکبر کړو او د هغه انجام چې کوم دی نو هغه مخې ته پروت تاسو کتابونه او تصانیف څومره دي چې کوم مخې ته راغلي دي یا لا نه دي چاپ شوي دې وخت کې زما بنیادي کار تاسو ته ما څنګه وویل نو د تصوف موضوعات لکه ما زیات راغبه کوي نو په دې کې خو د شاعرۍ کې ما دا یو لومبۍ مثنوي لیکلې وه ټول د تفکر او په دې کې فکري موضوعات دي د معرفت نفس پیژندل او عمل او د امر وغیرہ خبرې دي پکې دویمه حصه په دې کې در ګوهر د نو هغه آسان موضوعات دي په زړه باندې نظم دی په حیا باندې کلمه دا دو مثنوي دي کې دي یو مثنوي بله دا هغه دا کن فیکون هغه د امر باره کې دی چې الله تعالی امر څه دی په دې کې څومره امکانات چې کوم دی نو پوشیده دي د خیر او د شر دواړو او دویمه مثنوي ورسره دا هفت وادي هفت وادي بیا د تصوف چې کوم اووه مقامات شیخ فرید الدین عطار کم بیان کړي دي یا نورو صوفیاو بیان کړي دي نو هغه اووه واړه مقامات چې کوم دی تصوف د هغې چې څه کیفیت وي هغه ما په هغې کې نظم کړي دي بیا د هغې نه پس یو بله مثنوي ده چې هغه د احسن القصص سوره یوسف چې په قرآن کې کوم بیان شوی دی نو د هغې منظوم ترجمه ده مطلب الفاظ ټول د قرآن دی خو د هغه ترجمه د پښتو نظم ته راغله ده او د دې نه علاوه چې کوم دی نو د عام کلامونه هم دي د چې کوم د معاشرتي حوالې سره دي د هغې نه علاوه ماشومانو لپاره چې کوم دا کتابونه بعض چې کوم ما چاپ کړي دي نو دې کې دا مثنوي ټول د تفکر چاپ شوی دی مثنوي دي د تصوف په حواله دی دا د مولانا رومي حکایات او د اکبر باچا او بیربل کیسې دا دوه کتابه زما یو خپل یو وړوکی غونته مکتب دی کې زه ماشومانو ته پښتو ښیم نو ولې چې نن سبا موږ ګورو په پرایویټ سکولونه چې کوم دي نجي سکولونه دي یا ګورمنټ سکولونو کې مستوجو دې ژبې ته دومره نه ورکول کېږي نو زموږ د نسل چې کومه برخه د دې سکولونو نه فارغېږي هغه د دې ژبې نه نابلد روانه ده نو د هغې دپاره د دې سوچ او د فکر د وجې ما خپل یو دا مکتب کولاو کوي چې د ماشومانو ته پښتو ښایم خو ما چې کله ماشومان به سکولونو باندې به ما زه ګرځېدمه ما به ماشومانو ته وي تاسو ګنټه نیمه ورکوئ ځان سره کاغذ او قلم سره راوړئ ژبه به تاسو ته مونږ ښایو نو هغې کې ماشومانو ډېر په دلچسپۍ حصې واخیستې خو بیا ما ته مسله دا وراله چې دا ماشومان چې کومه زه ژبه ښیم دوی به ولي څه ولې خو د سکول ماشومان دي او پښتو ژبه کې د ماشومانو د ادب په حواله ما ته داسې موجوده وخت کار نه ښکارېده اگر چې بله رایټرز دي بله لیکوال دي خو د پښتو ماشومانو دپاره د روان مستقبل دپاره پکې څه
دا هغوی دپاره بیا دا کیسه یې ما ولیکلې ترجمه یې مې کړې دا د فارسي نه ترجمه او دا د هندۍ ژبې نه ده ناګري ژبه هم ما الفابټس زده کړي دي نو دا د هغې نه ترجمه شوي دي چې ماشومان په د خپلو دلچسپۍ کیسې چې کوم ده په خپله ژبه کې په دلچسپۍ سره ولولي نو د هغې مطالعه به د خپلې ژبې چې کوم ده بهتر شي بل نن زه ستاسو د دې پیج په ذریعه باندې لکه چې څومره هم د مدارسو طلبا دي طالبان دي او هغوی شعر سره ذوق لري نو هغوی ته به زما خدمات چې کوم ده نو هر وخت یې حاضري څوک د پښتو ژبې دا جدید املا زده کول غواړي نو که ما ته پیغام راکوي زه بوله ځان رسوم ما ته د ماشومان یو 15 منټه 20 منټه کینی دا ژبه به انشاءالله د هغوی ډېره بهتره زه اوس هم چې محسوس کوم نو زمونږ چې کوم سر دا دنیاوي مکتبونه دي سکولونه دي که هغه پرایویټ دي او که سرکاري دي نو په هغې کې دې ژبې سره دومره خلک متعلق نه دي ماشومان نه استادان چې څومره زه په مدارسو کې وینم زه چې کله څومره خلکو سره ملا شم دا خلک ژبې له ډېره ژبه مینې سره مینه هم ډېره لري تصنیفات هم ډېر کړي دي او شاعران هم پکې ډېر ښکلي ښکلي نو زه غواړم چې لکه دې خلکو ته زه نږدې شم هغه شاعرانو ته هغه نوي راروانو ته چې کوم د مدارسو کې دي چې زه هغوی دپاره هم لکه چې څه خدمات زمانه کېدی شي چې زه هغوی ته هغه روان دا به ستاسو د پیج د طرفه زما یو پیغام دی ستاسو اورېدونکو ته دی که تاسو سره رابطه کول غواړي په واتساپ باندې یا په دغه باندې بالکل ستاسو نمبر به هم انشاءالله مونږ ورکړو بالکل تاسو به نمبر په سکرین باندې ورکوئ بیا زباني به ووامه 0343 97 81 538 0343 97 81 538 نو په دې زما واتساپ هم دی نو که یو طالب دی زده کولو والا دی چې هغه رابطه وکړي نو د هغوی ته به پوره چې زموږ نه څه کېدی شي څومره الله تعالی مونږ له ښودنه مونږ ته کړی دی نو هغې برخه به هغوی ته رسولو کوشش کوو انشاءالله ټیک دی جزاکم الله خیره ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته کې رالی مونږ له وخت راکړه تاسو ډېر مصروفه وخت دي دا ستاسو مینه ده چې بس